راځه د زرو میاشتو عبادت ثواب دل درکوم. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل په دغه شپه باندې د الله رب العزت فرشتي را نازلېږي او رحمتونه راوړي، خیرونه راوړي، د مسلمانانو د انسانانو رزق راوړي. او په دغه شپه باندې چې څوک په ولاړه یا په ناسته په هر حالت کې د الله تعالی عبادت کوي، د دې لپاره الله رب العزت د زر شپو د عبادت ثواب لري. اوس خوش قسمت خلک دی هغه چې چاته د شپه نصیب شي. کم سړی ته د شپه نصیب شو دا خوش قسمت دی، نیک بخت دی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کوي اے دا الله رسوله کچری د شپه ماته نصیب شي نو زه په دې شپه کې څه دعا غواړم؟ زنګم په ذهن کې راځي کنه یاره که الله رب العزت د شپه مال راکړي دا ور یو خبر ورته کومه ای سعادت بزور بازو نیست. دا سعادت او دا نیک بختی د موټو په طاقت نه ملاویږي بلکې د الله رب العزت ورکړه دا چې بچا باندې مهرباني وکړي هغه ځان ته ودرې. ویګا زنا وخت رالم په دلاره تیرېدم نو په دې مسجد کې می نوجوانان ولیدا زموږ په دې مسجد د الله په عبادت کې مشغول ما د الله تعالی شکر ادا خو اسی د انسانانو د تقسیم ته میکتو زموږ د مسلمانانو کم تقسیم دی کنه موږ وای الله غفور رحیم دی. یقینا الله غفور رحیم دی، په دې کې هیڅ شک نشته. خو یو سړی الله ته ولاړ دی او دی الله رضا کوي او بل سړی لګیا دی په موبایل کې فلمونه ګوري. د دوانو لپاره خو یو ترازو نه ده کنه، د دوانو لپاره خو یو ترازو یو تله نه ده کنه. یو سړی لګیا دی ثابت ورځ په روزه کې مزدوري کوي، ثابت ورځ په روزه په خوله باندې لګیا دی مزدوري کوي، جبه راوتی ده چې خدای پاکه د ماښام دا بانګ مکله وایي چې زه لږ اوبه ور واړوم جبه مې راووته خبرې نشم کولی په خپله مزدورۍ پسې نښتی دی. او ځینې خو پکې داسې شپه ورځ دواړه مزدوري کوي لګیږي غریبانان او په دغې سخت او تکلیف کې د الله عبادات هم کوي. او یو سړی هغه دی چې هغه صرف په ماښامي کې روزي او بس یو له په لاس کې پټ شي ورکړي او بل له په لاس کې پټ شي ورکړي او ماشاءالله ښه جبې ګرمي داسې که نه په ماښامي کې لږ ساعت روزي او بس رو یو له داسې لږ غونډې کې شي او بل له لږ غونډې کې شي او پیسې چې کم دی برابر کړي او رو هیڅ تکلیف او مشقت یې برداشت نه کو. اوس دا یو چې رزق ته کېناستو د ماښام بانګې ووې دا یو چې رزق ته کېناستو نو د ثابت ورځ مزدوري کړې ده او د وجود نه خولې بهېدلې دي او د سختي او د تکلیف نه اوچتې شوي پیسې دي. زه اکثر د ګاډو هلته ګورم په دې بازار کې هغه پرمټي ټاپیانې ځان سره اچولي دي په دې ګاډو کې او هغه سر ته ځي دې سر ته ځي هېڅوک دې نه هلي هېڅوک دې نه هلي. لګیا د سبزي خرڅی دې ځکه نه هغه سر ته د هغه سر نه دې سر ته لګیا دی غریب دیاړي کوي. سړی راغلی دی ورو کوداله ورسره ده ثابت ورځ کوداله وایي بنیادونه کني. سړی راغلی دی ورو کرش ډکوي شګه ډکوي لګیا دی ډینه چلی محنت کوي مزدوري کوي. اوس ماښام چې کله درستخان ولګېدو نو په درستخان باندې هغه غریب ځان ته ګوري چې یاره زه به د خپل لیول سسیس په دې درستخان اږدمه بهرحال هر څنګه سالن چې دی سبزي ده یا غوښه ده هر څه چې دي او دې کېناستو بسم الله وکړه او بچي به یې شروع کړو دې ورته صبر وکړه بانګ یې لا نه دی ویلی هغوی ورګه هغه جومات کې وویل نه صبر کوه مفتي صاحب وایي چې لږ احتیاط کوئ او دې دا ځان روکاوهي نه نه وس نوړی نه کوم ورېږه ورېږه زما روژه خرابه نه شي او ثابت ورځ سړی ستړی دی. او یو هغه سړی دی چې هغه حرامه پیدا کړه خو په سهولت یې پیدا کړه هیڅ ټینشن نشته
او چې کله دغه حرامه نوڼۍ چې کوم دی په درستخوان باندې ښایسته ښایسته خوراکونه قسمه قسم خوراکونه او بیا هغه د بانګي وي او بیا روزه ماته کړه وس د دې دوه روزه ماته کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کله چې روزدار روزه ماته په دغه ټیم کې چې دې څه دعا غواړي قبليږي چې کله روزه ماته کوي د روزه ماته په وخت کې د دعا نه رد کیږي هغه قبليږي فورا قبليږي وس د درستخان خوراشوي دي یو هغه درستخان نه چې باغې باندې رزق داسې پروت دی چې نه د خورلو دی او په بل درستخان باندې قسمه قسم طعامونه پراته دي لیکن یو حلال دی او بل حرام دی نو دا دواړه درستخانونه زه څنګه په یو تله باندې وتلما الله رب العزت دا غره د ځنګل قانون نه دی څنګه چې زموږ د پاکستان د جنگل قانون دی دا داسې قانون نه دی الته انصاف کیږي تب ذره برابر نیکی هغه به هم بیا مومه او ذره برابر بدی هغه به بیا مومه لہذا په یو تله باندې نه تله لیکيږي ته خوشاله ما روزه ما تکړه روزه دي ما تکړه لیکن په حرام مال دي ما تکړه ثواب ته غوري نه ملاويږي ځان مستړې کوا ځان مستړې کوا حلال مال وګټه ځا اکثر مرګ ته یو مزدور دی یو ډرایور دی مصری دی هر طبقه سره چې دی په جامو باندې خولي دي ستړی شوی دی رانږدې ګزان ته تدامو وای زما جامې پاکې دي دنه بدبوی خيږي د دنه چې دا کوه بدبوی خيږي قسم په الله الله رب العزت ته بدبوی خوخه ده د هغه سړی د خوشبوئی نه د هغه سړی د سپری نه کم سړی چې په حرام باندې ځان له سپری پیدا کړی دا غنه ډېره خوخه ده ځکه چې د خپل کپړه څخه کړی دا لیکن خپل ضمیر نه دې څخه کړی او د بل خپل کپړه پاکه کړی دا لیکن ضمیر یې ګنده کړی دی لہذا ځان له دوکه نه ورکو نو بس هغه شپه ده د قدر او یو سړی پکې الله رب العزت ودرولې دی د عبادت کې د الله یقینا چې د مال حلال دی د رزق حلال دی د کپڑا حلال ده ځکه هو الله رب العزت خپل ځان ته ودرولې دی تا ته چې دا توفیق نه ملاويږي د دې وجنه نه ملاويږي چې ستا مال ستا خوراک ستا اسکاک ستا کپڑا د حرام ده زړه خوشاله شوم نه ماشاء الله غدي نوجوانان تو ګوره د الله رب العزت په عبادت کې مشغول دي په دې موږ د الله تعالی شکر ادا کوو چې الله په دې رمضان مبارک کې تاسو ته نیک اعمال کولو توفیق را نصیب کړي بختور خلک به کې هغه چې هغه اعمال وکړي چې په کوم عملونو باندې الله او د الله رسول خوشاليږي د اعتکاف عمل وکړي دا بختور خلک